بسم الله الرحمن الرحیم. زمانم جنید خان دی، از د کرونا پیشنټ وم او تقریبا 9 ډیز پس زما ریکوري وشوله او ان شاء الله نن به زه خپل کور ته ځم او زه شکریا ادا کوم د لوکل ایڈمنسټریشن، د ډسټریکټ ایڈمنسټریشن، د ایم ایس او د غو د ایڈمنسټریشن او د ډي ایچ او صاحب سوات چې کوم دی دغه زه ډېر شکریا ادا کوم. د هغې نه پس زه د هاسپټل کم منیجمنټ چې دی په هغې کې چې ډاکټرز دي، نرسز دي او کلاس 4 دی، کیریئر ورکرز دي، پیرامیډیک دي، د هغو زه شکریا ادا کوم ځکه دا ډېر زیات ګران کار دی. تاسو په خپله سوچ وکړئ چې د کرونا پیشنټ وي نو هغې له یو کس خواله نه ورځي او بغیر د دې ډاکټرز نه. تاسو په خپله به سوشل میډیا به تاسو کتلي او زه چې په خپله دلته راتلم نو زه ډېر زیات منټلی ډسټرب وم. ما چې یاره د هسپتال به ډېر زیات بد حلي او بین به پکې ډېر زیات او صفایي به نه وي. نو الحمدلله دلته چې زه راغلی یم زه ډېر زیات مطمئن یم ځکه چې دلته کم صفایي ده او کم نظام چې ما ولیدو نو هغه ډېر زیات زبردست دی. په دې کې مالا خوراک چې شو هغه به هوټل نه راتلو، کم میډیسن چې دي هغه به راتلل، داسې ټیشو منرل واټر هغه به ماله راتلل. نو ما ته هېڅ قسمه تکلیف نشته. په ما پسې به ډاکټرز راتلل، ایم ایس صاحب راپسې راغلی دی او ډېر خلک راپسې راغلي دي، تپوس رانه کړی دی چې یاره څه تکلیف څه دغه خو راته نشته. او زه ډېر زیات شکریا ادا کوم ځکه ډېر زیات ګران کار دی. د کرونا پیشنټ له څوک لاس نه وړي هغه هر چا ته پته ده ځکه هر سړی یېرېږي. زه عوامو ته دا پیغام ورکوم چې یاره تاسو سوشل ډسټنس کوئ، خپل احتیاط کوئ، لاسونه وینځئ، په صابون باندې وینځئ او بیا راته د یو خبره کوم چې یاره سوشل ډسټنس کوئ، یو بل سره لاسونه مه میلاوئ. دا ډېر زیات ګران کار دی ځکه یو کس ته کولی کېږي دا ډېر زیات ګران کار دی. ما دا سخته تېره کړه، ما ته پته ده چې یاره زه یم چې بل کس ته دا سخته هغه دا وینني دا سخته هغه وینني. نو زه د دې د وجې نه تاسو ته درخواست کوم چې یاره یو بل سره لاس مه میلاوئ، لاسونه وینځئ. ډېر زیات ګران کار دی، ډېر زیات ګران کار دی او بس د الله نه دعا کوئ، ټول مسلمانانو ته دعا کوئ چې یاره دا کم وبا چې دی دا خدای پاک ختمه کړي، د هندوانو نه دې هم ختمه کړي، د نورو خلکو نه دې هم ختمه کړي ځکه دا بیا مسلمانان به په دې کې هم راګیر کېږي. نو دعا کوئ او دې ډاکټرس ته هم دعا کوئ. ډېر زیات ګران کار دی او زه ستاسو نه بخښنه غواړم ځکه زه اوس ډېر خوشحاله یم، کور ته ځم او